بسم الله الرحمن الرحيم. څومره دنیا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د زمانې نه لري کیږي دومره روحانیت هم هغې کې هم کمې راځي او دومره په عقایدو پختګۍ کې هم کمې راځي، کمزورتیا پیدا کیږي د عقیدې. د صحابو کومه عقیده وه؟ ګوره د نبی علیہ السلام نږدې زمانه وه، صحابو نبی علیہ السلام لیدلی و، د هغوی ټول یقین د الله رب العزت په ذات باندې. مونږ هم یقین ساتو د الله په ذات باندې، خو چې خبره راشي مونږ وو یاره دا د عقل نه بعیده خبره ده، ته څه وایې؟ نو مونږ بیا وو داسې نشي کېدی، داسې ونشي کېدی، ورنه هر څه کېدی شي چې څوک الله طرف ته متوجه شي. د دې وجه بزرگان صوفیه کرام فرمایي وایي د نبي علیہ السلام زمانې ته چې څومره څوک نږدې وو هغه خلک چې دي نو هغه خیر القرون کې راځي. نبی علیہ السلام فرمایي خیر القرون قرنی ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم. بهترین زمانه د نبی علیہ السلام زمانه ده. ولې چې د ټولو کائناتو باعث او باعث تخلیق کائنات په کومه زمانه کې پیدا شوی د هغې زمانې نه بابرکته او ښکلې زمانه نشي کېدی. که څوک وایي د چا دپاره مونږ صرف او صرف د نبي علیہ السلام او د صحابو دپاره، کافر هم په هغه ماحول کې وو خو هغوی د برکت نه محروم وو، هغوی د برکت نه محروم وو، هغوی هغه برکت نشو موندی. ازلي بدبخته چې وو، چا چې اسلام راوړ ایمان یې راوړ هغه هغه برکت واغوست. یو بزرګ به همیشه دپاره سړه ډوډۍ خوړه. د بزرګانو احوال که بیانېږي د هغې مطلب دا نه دی چې موږ به په هغې باندې فوراً عمل شروع کوو. موږ شریعت ته به ګورو چې شریعت موږ ته څه وایي. ګرمه ډوډۍ، تازه خوراک، دا خو نعمت دی، خو بزرګانو باندې یو حال غالب شي نو بزرګ به چې ګرمه ډوډۍ به یې ورته کېښوده نو په شکور کې به یې سړه ډوډۍ وخوړه، ګرمه به یې پرېښوده. هغه ګرمه چې به بیا ماښام ته سړه وه او بله ګرمه به یې ماښام وله راړه کور کې، نو بیا به یې د غرمې هغه وخوړه، هغه وختي چې ګرمه واده نه خوړه اوس سړه شوه نو خوري او هغه ګرمه به یې په ځای پرېښوده. کور یې ورته وایي دا تا ولې داسې کوې؟ وایي دا ولې داسې کوې؟ وی دا سړه ډوډۍ د دې ګرمې نه مخکې پخه شوې ده او د نبي علیہ السلام زمانې ته نږدې ده. د دې په خوراک کې د دې ګرمې ډوډۍ په نسبت باندې او په مقابله کې ډېر برکت دی او ډېر نورانیت دی. د دې له وجې دا هغه سړه ډوډۍ وه. یعنې دا یقین ساتئ دا اوسنی وخت چې دی دا نبي علیہ السلام ته نږدې دی په مقابله د راتلونکي ماښام کې او د سبانۍ غرمه ماسپښین. دا نننۍ جمعه نبي علیہ السلام ته نږدې ده که نه؟ د راتلونکي جمعې په مقابله کې تېره جمعه د نبي علیہ السلام ته د نننۍ جمعې په مقابله کې نږدې وه که نه؟ څومره چې چا د وخت نه خیر او برکت واغسته دومره هغه فایده کې وګرځېد. سبا ته یو کار مه پرېږدئ، د خیر کار سبا ته مه پرېږدئ، د شر کار نه پناه غواړئ په هغه وخت سره. د خیر کار کې بالکل سبا ته مه ګورئ چې بیا به وکړم بیا به وکړم بیا به وکړم. کوم وخت چې د خیر د تلاوت د ذکر و اذکار هغه په ځای راشي بنده پې څومره خوشحالی او کوم وخت چې د بنده نه ضایع شي څومره پې خفئ.